چې دا خلک ولا خوف دی باندې به ویره هم نه وي علیهم ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. دا خوف دا چې د خپل ځان باره کې سړی یریږي نو دی د خوف ویلی شي عربی کې، او حزن هغې یرې ته ویلی شي چې سړي سره د نور چا یره وي. نو چې دی چې کله د اولیاء باره کې راځي کوم چې د الله پاک دوستان دي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او دا بار بار قرآن مجید کې راځي. نو مطلب دا دی چې دی باندې په ځنکدن کې فرشتي دی ته راشي او دا فرشتي دی ته زیری ورکوي چې لا خوف، بلکې حدیثو کې راځي چې دی ته یو فرشته یو زیری ورکوي. یو فرشته ورته وایي پورې وګوره د جنت کې دا ستا باغونه دي، ستا محلات دي. بله فرشته ورته وایي دا پورې چې کوم نهرونه راوتي دا ستا نهرونه دي. نو هر یو فرشته ورته جدا جدا زیری ورکوي. حدیث کې راځي د انسان دا روح په دې بدن کې داسې تنګ شي لکه انسان چې دنیا نه ځي خو ډېر وړې تکلیفې بچي ته پاتې کېږي، کور بیبي ته پاتې کېږي، مور پلار ته پاتې کېږي. نو دا یو فرشته ورته زیری ورکوي. نو وي د ده دا روح داسې تنګ شي په دې بدن کې لکه څرنګه چې سړي مرغۍ نیولې وي پنجره کې ګیره کړې وي او دا مرغۍ د دې پنجرې نه د بهر وتلو دپاره کوشش کوي. دقه شان د انسان دا روح په دې بدن کې داسې تنګ شي دی چې جنت ته ور والوځي. په حدیث پاک کې راځي چې ډېر په ښکلې طریقې سره او ډېر په اسانې سره په دومره اسانه سره د ده نه روح وباسي لکه د وړو نه سړی بېختره وباسي او بیا د جنت نه لکه فن راوړي. نو په دغه ټایم کې ورته دا فرشتې زیری ورکړي چې لا خوف. مخې ته خو ټیک ته چې قبر را روان دی، قبر کې تیاري دي، لږ غونډه کې ځای دی، پای کې یو پروت دی، د پاسه به در باندې ګټې پرتې وي، د پاسه به در باندې په منونو خوره ور واچوي او لږ غونډه کې ځای دی. خو الله دوی لا فرشتې به دوی لا خوف په تا باندې به هېڅ قسمه وګیره نه، الله به دا قبر ارد کي لا خوف. په محشر کې په تا باندې هېڅ قسمه یره نه وي. تا بس چې کوم منزلونه را روان دي نو دې باره کې مه غمجن کېږه، مه یریږه. ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. ورته وایي چې د بچیانو باره کې هم مه غمجن کېږه، د مور پلار باره کې هم مه غمجن کېږه، د خپلې بیبي باره کې هم مه غمجن کېږه. د هغې تربیت هم الله پاک کوي، د هغې پرورش هم الله پاک کوي. نو دا ډاډګیرنه ولا فرشتې ورکوي.